څوک چې قصدن مونځ پرېږدي دا کافر دی، دا کافر دی، دا کافر دی، دا کافر دی. معاشره کې داسې نوجوانان شته چې مونځونه نه کوي. یاد وساتئ عزیزانو، مونځ نه کول دا مسله ګوره دومره معمولي مسله نه ده چې مونځ سړی نه کوي. صحابه کرامو به په چا هم د کفر فتوا نه لګوله سوا د هغه چا نه چې هغه به مونځ نه کوو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی، عبدالله بن شقیق تابعي دی، وایي ادرکت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا الا الصلاه. په هیڅ شي به د کفر فتوا نه ورکوله سوا د دغه بېلمازۍ نه چې یو سړي به مونځ نه کوي دا کافر شو. او پیغمبر په خپل هم فرمایي من ترک الصلاه متعمدا فقد کفر. څوک چې قصدن مونځ پرېږدي دا کافر دی. په یو روایت کې راځي بین الرجل والشرک ترک الصلاه، د مشرک او د مسلمان ترمنځ فرق په مونځ باندې دی. دلته انډیا لږ لږ غوندې چې نیغه شي زموږ مسلمانان ویډیوګانې وکړي موږ به داسې وکړو داسې به وکړو او سهار مونځ نه کوي، ماسخوتن مونځ نه کوي. دې له به الله نجات ورکړي. امپاسبل، دا ناممکن ده. نجات چې راځي د ایمان نه وروستو په اعمالو باندې راځي. نو مونځونه نه کوي. مسله عزیزانو سخته ده. کوم کس چې مونځ نه کوي د احمد بن حنبل او دارنګې د مالک او د شافعي رحمهم الله د دوی قول دا دی چې یقتل، دا به وجلی کېږي. او بعضو علماو به ویلي چې دا مرتد دی. په همدغې امامانو کې امام ابو حنیفه رحمه الله به فرمایل چې دا به جیل ته واچولی شي، تر د مرګه پورې په جیل کې ایستار کړي. که توبې وي نیسته پرېږده چې په دې جیل کې مردار شي. په دې اوس زمانه کې د علماو او د دې زمانې نه مخکې د لوی ځوان چې ورته وایي عبدالقادر الجیلاني، د دې یو کتاب د غنیة الطالبین په فقه کې لیکلی. هغه وایي چې کم مسلمان مونځ نه کوي طلقت علیه امرأته، ښځه پې طلاقه ده. اوسني د سعودي د علماو ابن عثیمین ابن باز د دوی فتوا هم دا ده چې کم مسلمان وي ځان ته مسلمان وي او دی مونځ نه کوي ښځه په دې طلاقه ده. ولې؟ وجه دا ده چې دی مونځ چې نه کوي دا کافر دی، او ښځه چې د مسلمانو د کافر نکاح کېږي نه کېږي، ښځه پې طلاقه ده. که مړ شو جنازه به پې نه کېږي، د مسلمانو په مقبره کې به یې نه ښخوئ، د هندوانو په شان یو ځای کې به یې وغورځئ. دا اس مسله عزیزانو سخته ده. د دې وجې نه دا مشران تاسو چې په خپلو کشرانو باندې نرمي مه کوئ چې نوجوان دی بس ګورو به ورسره ځواني د پرېږده چې مونځونه نه کوي، په چې بوډا شي بیا به کوي. په دې هر یو دغه باندې خپل پلار چې دی دا مأخوذ دی. مشر وروره په کور کې ورسره باید اول ورته دعوت ورکړه، نرمه خبره ورته وکړه چې مسله سخته ده. پس د هغې نه که نه کېده دا ګېډ ورته ګلاو کړه ته وزه ورته په کار مې نه وي. دا هجرت هم دغې ته وایي، دا عداوت د الله دپاره هم دې ته وایي. ته دوه ځلې داسې د الله دپاره ځان خفه کړه، ځان دغه کړه، په خپله د ستا بچی په مونځ باندې